څوک به بد کوي ستا سره ښه وسه کوه بس د ناپوهه سه به ځان نه سمې جاهل سره د هره زمانه کې ګوره دایي پسې سپي غاپي لکه ملنګ پسې سپي غاپي او چې ته دا چلې نو خامخا به خلکو کې نقصاني خلکو کې به کمی اچا کې کمی دی هغه به تا باندې الزام لګوي تا پسې به خبرې کوي والله واعرض عن الجاهلین جاهل سړي سره ځان مه سموه عالمې ته سا سره پویه ده د کنزل جواب په کنزل مه کوه د بدو جواب په بدو مه کوه ادفع بالتي هي احسن په ښایسته طریقه باندې دفع که د شان سره نه دي مناسبه د دینداره د صالحانو د نیکانو خلکو چې څه کوي کنزل کوي رد بد ویان سپکې خبرې کوي زموږ مشایخ وایي که نه دا خولې الله قرآن له پیدا کړي او دا خو خبرو له الله پیدا کړي دا په بدو خبرو باندې مه پلیتوه مې ګنده کوه او ګنده خلک کوشش دا کوه چې ستا خوله ګنده کړي ولې دا غي خولې ګندی خو ته باس هم د چا سره کې که نه باس مباحثه د چا سره کې مناظره د چا سره کې د چا سره خبره چیړي دا طریقه م الله ښودلي جادلهم بالتي هي احسن ښایسته طریقه به غوسه کي به رد وی نه نه ته څه کوه ښه خبره کوه ځکه دی دعوت ته هم رد وی رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې دا آیات راغلی قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون الله دې کافرو ته ووایه چې موږ د هغه چا بندګي نه کوو چې تاسو یې کوئ ابو جهل ځان سره جرګه راوستله او ابو طالب ته وایي دا وراره دې منه که زموږ الهو ته کنزل کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو طالب راوستل ویل وراره دا د قوم جرګه راغلې ده او مشري ابو جهل کوي او دی ګیله کوي چې زموږ الهو ته ستا وراره کنزل کوي او په سپکه باندې یادوي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته احترام د دی الهو ته ردې بدې معنې دي ویلي ابو جهل وایي ته نه وایې چې یاره قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ته دا خبره ملګرو ته نه کې چې دی کافرو ته ووایي چې موږ بندګي نه کوو دا چا چې تاسو د چا کوئ وی دا زموږ د الهو سپکه ده که نو ګوره دی دعوت ته هما چې الله له بلې دعوت ورکاو رد به دې کاو په کفر باندې خلک به دې منع کول د شرکیاتو د بدعاتو نه دی هغې ته هم څه ویله سپکه ویله لکه دې زمانه کې هم ډېر خلک داسې دی چې ته د سود نه منع کیه نو بس دا به دا الزام لګوي تا باندې خو ته د فحاشۍ عریانۍ نه منع کیې د ډمچورۍ نه منع کیې دا به ډایرک الزام لګوي دی دعوت ته هم رد بد وایي دی قرآن ته هم سختي وایه دی د الله حکم ته هم سختي وایي دی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت ته هم سختي وایي دا سختي وایي الله کړې رسول الله کړې نور د سپکو نه منع کړې ده قرآن کریم کې الله ولا تسبوا الذین را دې به د الله مه وایه خلکو ته چې رابلي ما سوا د الله نه یدعون من دون الله دا کافر خو د الله نه ما سوا د بل چا بندګي کوي نو هغې بوتانو ته کنزلې مه کوه د هغې الهو ته کنزل مه کوه د هغې مشران په سپکه مه یادوه نو خامخا چې ته د هغه مشران په سپکه باندې یاد کړي هغې مشرانو پسې کنزلې وکړي هغه ستا مشرانو پسې ستا کتاب پسې ستا دین پورې ستا پیغمبر پورې به کنزل نه کوي رسول الله فرمایي که نه داسې دور را روان دی چې خلک به خپله مور کنځي صحابه د الله رسوله دا به څنګه مسلمانې چې خپله مور به کنځي وی او دا به د بل مور کنځي نو هغه به د ده مور کنځي نو د بل مور کنځله د بل خور مور کنځله د خپلې خویندې میندې کنځل دي که چې ته بل چا ته سپکه خوله خوځې یا بل چا ته سپکې وې بل چا په بده باندې یادې مه یادوه او قرآن کریم حدیثو کې کومه طریقه د دعوت راغلی دا چلوه قرآن کریم کې دې باندې 15 آیاتونه راغلي